أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعد الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، سورہ یونس آیت نمبر 45 اور 46 مطالعہ مشکو. ورستو درس تسلسل دی اغی حصہ بے دی اغی دی دعوت یدا سے انداز و اختتام چی لکا اللہ یو دعوت دی مخیطہ کیشو پیغام کیشو دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعے سرا بیا اللہ تعالیٰ پا غدرس کے دا واضح کا چی حقیقت دادا چی دی انسان خپل چی سوهم زیتائی کئی دا ځان سره پخپل کئی او دی اغی وجوہات دادی چی دغه انسان دی دنیا پا زندگی کی مست سی. نن آیتونو کی اللہ تعالیٰ فرمائی چی کمی دی دنیا پا زندگی کی دنن خودی مستی نن دی دماغ یا دی توجہ اگر دعوت طرف تا نکیزی سرا دی تمام دلیلونو باوجود و دی دا حقیقت باوجود چی دی سر هم دی اغی رد سے دلیل نشتا. نن دیگه دنیا زندگی کی دی مستی مگر و یوم یحشرهم کله چې زه دی رجامه کا الله یای چې کله چې زه دی ټول رجامه کا یحشرهم روچته کا یعنی مرگ دی بعد یحشرهم یای چې بیا روچته کا او هغه چې کله دی یحشرهم روچته کا او اکټه کا یو ځای ته کا نو د کومه دنیا زندگی چې دی تیر کړی دا کما دنیا زندگی چې دی تیر کړی دا یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف احادیث کے فرمائی چکل اچھے انسان دا آخرت کے منظر دے دمخ تراشی اللہ دی مجھا تا استقامت راکی و اللہ دی مجھتا کمیبی راکی خو پا دغ دوران کے بدغ انسان تا دے تیر زندگی ٹولا ورطا سکرین غنے مخ تراشی او دتا بو خپل اعمال هم مخ تراشی دتا بو د خپل اعمالو زندگی دوران کې چې د دغه زندگی باره کې کم دعوت دته ملیدو هغه به دته مخې ته راشي دا هغه څومره حاضر سي قبول کړي او څومره حاضر سي هغه رد کړي او دا به دته راشي او دته بو تمام منظر چې دا هغه دته مخې ته ودري او دته بو زرا خپل هر حرکت دته پته ولګي. نو الله یای چې دغه زندگی چې دته مخې ته راشي دغه د دنیا زندگی ته به دا وګوري او دی آخرت زندگی مو د مخې ته پرتاوي د ته پته ولګي چې دا خو یو داسې زندگی ته زه داخل شم چې دا لا متناهی ده د دې اختتام بالکل نشته ده. نو دغه دوران کې به الله یایي کعلم یلبسو دته د تیره زندگی چې دا کوم تیره کړې ده او د هغې زندگی په بنیاد د دې زندگی د رد کړی و نو دا الله یایي چې کعلم یلبسو دتا با آغا تیرہ زندگی داسے لگی الا ساعة من النهار لکا بریزی واحسا لینی واریزوی کنا دیگی دسی یو منٹ یا 2 منٹا بیدیگی یو مثال اللہ ورکڑے فرمائی یتعارفون بینہم یعنی داسے بدتا لگی لکا مجھے چلتی ہوئی لاری کی مخپلہ کی جان پہچان تا ودرو کنا چاہتا ہوئی السلام علیکم بیاغا سلام علی بیاغی چیتا سی تو څوک کم زنه راغی بس هغه دغه مرسات باندې څومره ټیم لګي یتعارفون بینهم لکه خپل کې یو بل تعارف نو تعارف باندې خودمره ټیم نه لګي ما دا نما دا وی پلان کی ځایم او د مقصد تر غله نو
نو دلته کې الله مثال کې تعارفون بینهم، یعنی دته به داسې لاګي لکه خپله کې یو بل سره تعارف او هغه تعارف دوران کې د تمامه زندگی 13 شو دا زندگی څومره وي موږ خو نن سبا کوو ګورو 60 سال 65 سال 70 سال دا ډېره زیاته ده چې چاته میلاو شي. الله دې صالح اعمال سره مشترکي، خو به هر حال نو دا به دته دمره ولګي لکه یو انسان تعارف ته پر یو بل سره ودري یتعارفون بینهم. قد خسر الذين بیا الله یې چې یقینا خسري کی دي هغه خلک نقصان کی دي، یعنی الله تعالی یو داسې یو پیغام پریدي دی مخې ته چې لکه دی خپله باندې هر انسان سوچ وکړي چې د تا زندگی څرنګه تیریږي. دا خو بیا اگر چې دا زندگی قیمتي ده بیا تا ته نه میلاویږي. نن چې ریس 13 شه بس 13 شه تا زندگی نه منها شه تا ته چې څومره میلاو هغې نه کټ شی وارث. قد خسر الذین یقینا شک نشته دی کې چې نقصان کی دي خسري کی دي هغه خلک کذبوا بلقاء الله چې د الله ملاقات درویغ ګڼلی ده. اوس د درویغ دوی خبرې دي، یو خدا ده چې بالکل رد کوي چې هغې ته موږ کفار یایو، بالکل یې رد کوي. یو هغه ده چې رد کوي خو په ده بنیاد چې ملاقات به وي خو بس صرف دمره به وي چې موږ به وي او څوک هم به خلاص کړي. دا هم د ملاقات تقریبا تردید ده، ځکه چې خلاصون خو هغې ځای تا نشته که خلاصېږي خو خپل اعمال به دې خلاصوي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپلو تمامو رشته دارانو ته خپلې ترور ته حضرت صفیه رضی الله خپلې فاطمه خوږې لور ته یایي چې خپل اعمال هم به خلاصوي، زه مو نه خلاصوم. تاسو چې هغه ځای خلاصېږئ دنیا کې د ما وغنه تاسو ورثت کې خستی شئ څه دنیا کې، خو لیکن آخرت کې زه نشم در کولی خپل اعمال. اچھا دی دا مقصد نه شو چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه ځای کې به بالکل بېوسه وي، داسې نه ده. لیکن د امت دپاره چې خیال وکړئ اعمال پرې نه دی، اعمال به کوئ چې تاسو اعمال ښه وي خو ښو اعمالو باوجود به تاسو نه غلطۍ کیږي او د هغو غلطیو ځلې دپاره بیا زه تاسو سفارش وکړم. خو که ته سکوټ هم مخ واړئ چې مړه بس ټیک ته وشه کوه چې څه کوې پلنکای حضرت پلنکای پیر صاحب پلنکای ما خلاص کی یا عیسیان یایي چې عیسی علیه السلام بس موږ خلاص کړي او یهودیان داسې چې جنت خو یې موږ ده او دغه تصور مسلمانانو کې موجود ده. سوره بقره کې دا آیتونه تیر شوي دي چې دغسې دی چې بس جنت به ماته میلاوي. سوره عنکبوت کې ام حسبتم ان تترکو یعنی ته تاسو دی چې زه به دغسې تاسو پرېږدم وهم لا یفتنون زه به تاسو ازمیښت نه کوم. نو لہذا دلته کې الله یې چې قد خسر الذین یقینا خسري کی دي هغه خلک کذبوا بلقاء الله چې د الله ملاقات درویغ ګڼلی ده. نو یو خو قسم هغه شو چې اقدم رد کوي، دویم قسم هغه شو چې رد کوي خو په ده بنیاد چې څوک بل څوک به موږ هغه ځای خلاصوي. او دیو دریم قسم ده، هغه دریم قسم چې ده دا یوه داسې زندګي ده چې ده د ایمان والې باندې رسي. یعنی بعضې ټیم کې انسان داسې اعمال کېږي چې دا په دغه یاره بس ایر شي لکه توجه ونه کړي. او نبي صلی الله علیه وسلم دغه طرف ته اشاره کړې ده چې ته کسر اکثرو ذکرها ضمن لذات الموت، اکثر خپل مرګ یاد ساتئ او دا مرګ داسې شی دی چې دا به تا د تمام لذات طاقت کوي او لذات داسې شی دی چې تا غفلت کې مبتلا کوي. د دنیا لذات څه شي وي، هر یو شي لذات هغې کې ته مبتلا شي انسان او انسان وقتي طور باندې هغه بس ایر شي او هغه کار وکړي یا ګناه کار وي غلط کار وي یا څه وي چې څه درجه وي. نبي صلی الله علیه وسلم هغه معمولي خو د خبرې کې تمامه خبره راګرده کړې ده. اکثرو ذکرها اکثر یادوي هغه شی څه شی ذکرها ضمن لذات چې هغه لذات کټ کوي الموت او کمکان چې هغه موت ته هغه موت ته مرګ ده. یعنی مرګ داسې او مرګ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مرګ د بعد تا معامله خو شروع شوه تا خو آخرت دغه نه شروع دی تا. نو الله دې موږ کامیاب کړي او الله دې دغه غفلت نه موږ راوباسي. خو غفلت خو لاګي انسان ته. نو دلته کې دریام قسم هغه ده او د دریام قسم چې ده هر یو ایمان باندې رسي پیغمبر نه علاوه د تمام باندې چې انسان بشریت چې دا کمزوره ده د باندې رسي. خو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ایمان نشانی دا ده چې دا بار بار پلټ کیږي ګناه غلطي ته نه کیږي خو بیا واپس رسي، غلطي کیږي بیا واپس رسي. دغه الله ته مقصود ده چې بالکل تا نه به غلطي کیږي خو د غلطۍ باندې به دارې نه. نو داسې نه چې ته شعیر کې چې بس ټیک ته وګوره ما خو دا کار وکړو څه پته نه ولګېده دولت نور راغو
نورم ملا ټیک شه، نورم اقتدار ملاو شو، نور عزت احترام راته ملوي، بس لګیا اوسه رو رو قدمونه وي چې ته یې مخکې آخر کار ته ګړې ته لاړ شې. دې پر الله تعالی یی چې زه دا رسۍ پرېږدم. نو دلته الله چې کذب نو تریام قسم هغه ده چې هغه کله کله زبند کذب بلقاء الله چې الله ملاقات یې یاد کړي. وما کانوا مهتدین. نو هغه ځای کې به دته دوی ته پته ولګي چې د موږ چې کومه طرز عمل کولو دا خو ډېر غلط و، موږ خو د الله ملاقات درویغ ګڼلو. دلته لایي چې وما کانوا مهتدین، هغه ټیم به دوی خپله وایي چې دا بالکل سیده لار نه وه، دا سیده لار نه وه، موږ په سیدې لارې باندې نه وو، موږ غلطې لارې باندې یو. خو هغه ټیم کې به دغه افسوس او دغه پښیمنۍ فایده نشته. قرآن کې ځای په ځای دی چې به تا هغه ټیم به ته لاس کوې خو هېڅ فایده به نه وي، ځکه چې هغه موقع چې وه هغه خو تېره موقع نن تا سره ده چې نن ته پوه شي. بیا نبي صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ته د دې فکر ما کوه کم عذاب نه چې زه د وایمه کم عذاب نه چې دی زه ډرم. دوی بار بار چې هغه عذاب راوله، هغه عذاب موږ ته راوښیه. چېرته د عذاب دومره زمانه شه 12 سال 13 سال شو، ته یایې چې عذاب موږ خو هغه نور ترقي کوو، قوت سره نور طاقت ته مو دته اوس مجبورو چې ته به مکې نه وځئ. دا لوی طاقت و که نه لوی طاقت ور میلاو اور یو اقتدار یو د هغې د کفر دنیا. نو دلته الله چې فکر ما کوه اما نورینک زه به وښیم دی ته، تا ته به وښیم، یعنې تا سترګې به وګوري. کیدای شي چې د تا سترګې وګوري، یعنې ته په زندګۍ کې دا وګورې بعد الذي کوم عذاب چې زه دته شدی ته یایې که نه بار وه څه به تا سترګې وګوري، یعنې ته به خپلو سترګو باندې نعدهم چې کوم شي نه زه دی ته وعده کوم ته خبروم و هغه دی بار بار یایي. زه کیدای شي نبي صلی الله علیه وسلم څه عذاب د څه حساب د تا سترګو په مخ کې دی باندې زه راولم او نتوفینک یا د تا د واپس اوچتونې د بعد چې تا زه واپس راوړم هغه د بعد هغه د بعد دی باندې راولم هغه د بعد. اوس دا څه شی یو خدا و چې دی باندې وقتاً فوقتاً داسې طوفانونه داسې قحط به راتلو چې خو بیا باندې نه کتلو. خو یو ستر عذاب دی باندې راغلی و، هغه په دبو یو جنگ بدر کې چې دی 70 کسان چې لوی سرداران چې هغه ټول قتل شللو او دی ته پته ولګي چې موږ حیثیت څه ده. دویم دی باندې په 9 هجري کې هغه ټیم کې راغو چې کله الله تعالی طرف نه سوره توبه کې د نبی صلی الله علیه وسلم په ذریعه سره دا پیغام ورکو فسیحوا فی الارض 4 اشهر چې 4 میاشتې تاسو سره دي. بس دا لوی عذاب چې کم دی ډېر دی ته ننګ و، ډېر دی ته زعم و، ډېر دی ته روب دبدبای وه چې یاره موږ خو څوک ورته، لیکن هغوی ته ویلي 4 میاشتې دي بیا وځئ د زه نه یا خو ایمان راړئ یا به تاسو ټول قتل کېږئ. دا هغه شی و. خو دلته کې دا ده چې نبي صلی الله علیه وسلم امت باندې یا د کفار مکه باندې مغسې عذاب لکه دا نه مخکې راغلی و نه و. هغې وجوهات مخکې قومونو باندې راغلی دی باندې نه راغلو، دی ته جټکې وي ضرور ورکړي دي وقتاً فوقتاً. او د بعد کې هم نبی صلی الله علیه وسلم یو ځای کې فرمایي چې ما سره الله دا وعده کړي چې تا امت به زه एकदम نه ختم کوم. او ځای په ځای به او دا ټول ذبونو مختلفه شکلونه موږ اوس نن مبتلا یو خپل عذاب کې، الله دې مستمفي وکړي. خو که د هغې خبره کوو نو یو جنګ بدر کې ورباندې راغو، بیا په 9 هجري کې راغو چې د دوی هغه زام چې هغه روب دبدبه یې چې هغه یې ختم شلله او دی لرې شو. خو د دې وجوهات دا و چې مخکې قومونو باندې عذاب په دې هم راتلو چې هغوی د پیغمبر خبره مننې ولې لس کسانو یعنې نوح علیه السلام 950 سال 1000 سال دعوت ورکو. روایت کړي چې 80 کسانو خو 80 کسان هم نه و، ډېر لږ و څو کسانو چې په کښتۍ کې ناست وو، دوی ایمان کو. خو د نبي صلی الله علیه وسلم امت کې همدغه کفار مکه کې تقریبا چې نو دا د دې په ډبل باندې یعنی هغه ځکه اتیارې چې 80 قبول کړی و ایمان، او دلته کې ډبل و کوم چې هجرت کړی و هغه تقریبا 103 104 و چې مکې نه کم لاړ و هغه 103 104 تعداد رسید تعداد او دا نه بعد کې هوں. نو لہذا الله چې دا به زه ورکوم فإلینا مرجعهم ثم الله شهید علی ما یفعلون. خو لیکن حقیقت دا چې واپس خو به دی ما طرف ته راځي، او کله چې دی ما طرف ته واپس راځي نو الله دی هر عمل باندې ګواه ده، هر عمل باندې ګواه ده. الله دې مستفهم راکړي، الله دې مستسمج راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.